موجود ہیں، اور یہ پورے KPK کے ابھی انہوں نے دورے شروع کیے ہیں، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی ہم آواز بنیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس سروے ہوئی ہیں، ناظم صاحب نے کیے ہیں، باقی ان کی ٹیم نے کیے ہیں کہ یہاں لوگوں کو بہت سارے پرابلمز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ سے پرابلمز ہیں، محکمہ مال سے، پٹواری سے، تحصیلدار سے، بہت سارے آپ لوگوں کو خانوں سے، مختلف اور لوگوں سے جو آپ کو پرابلمز ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ کی آواز وہاں پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ایک دوسرے کا بازو بنیں، ہم آپ کی آواز ایوان بالا تک لے کر جائیں گے، ہم آپ کی آواز وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچائیں گے، ہم آپ کی آواز سپریم کورٹ تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ آپ بھی جتنے بھی جائز حقوق ہیں اس کے لیے آپ کو خود بخود پتہ چلے گا جب انشاءاللہ آپ کا سسٹم فعال ہوگا، جب یہاں پہ ایک نظام ہوگا۔ میں خود انشاءاللہ یہاں آؤں گا، اور ایک بڑا کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کسی کی سطح پہ ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو روکنے کی بزور بازو پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے میرا یہ ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ ذاتی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالکل ختم کریں، آپ لوگ اپنے ایریے کے اندر جو ایک درمیانی طبقہ ہے، جو ایک چھوٹا طبقہ ہے، اس کو اس کے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس تنظیم کا مقصد یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو بنیادی اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے فلاح انسانیت جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مشن تھا، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کے مشن کو ہم نے آگے تب سوال کوي چې سوال لته کوو چې بس نور زموږ په ملک کې نه نمبرې چلېږي او نه ظلم چلېږي، د ظلم په وجه کومه محکمه وي موږ به ستاسو دپاره یو ښکلي حل راوباسو او دا مسله به حل کوو. په دې ځای کې په تقریر باندې ما بل ورځ هم ویلې چې په تقریرونو باندې نه حل کېږي، خو تاسو یو کاغذي صورت تیاره کړئ، د پلې یو څلور شپږ لس مشران را جمع شي، هر یو کس خپل یو درخواست او په هغې کې چې ستاسو سره څه ظلم کېږي هغه پکې ولیکئ، هغه موږ ته حواله کړئ، انشاءالله تعالی زه اسلام آباد ته هغه فوراً وړم ستاسو دپاره. زموږ دا خبره چې ده نو دا دې مخکې بوځي، نو مطلب دا دی د دې غریب عوام او د دې مظلومانو دواګانې به والي. پلیونو کونسل کې په پلیونو کونسل کې یو تنازع ده، نو زه د ملګرو ته بار بار خواست کوم چې دا شی لږ میډیا ته او د مشرانو ته ثابت کړي چې مونږ تنازع والا نه یو. ادارې د هر کلي یا لس یا 12 یا 15 مشران راغلي، په هغې کې بیا بانډي دي، 5-6 بانډي دي، د هغې نه بیا مشران راغلي. ډېر غریبانان دي، لیکن د دې غریبۍ په باوجود بیا مونږ نه پرېږدي. د مظلومانو د خبر اخیستو دپاره راغلی په هر ځای کې دي، یو ښې کارنامې دي د مظلومانو په سر باندې، د زنانو په سر باندې د حیا څادر خورول، د مظلوم بابا ګریوان بندول، او د مظلوم بچي ته پیزار اچول، په یتیم او په یسیر باندې مونږ به مرو، مونږ به وجني ته ګوره، مونږ به مرو، مونږ به وجني ته ګوره، ځکه چې مونږ تیارو ته رڼا نه وایو، غدار یو. په دې شعر سره زه د خپل چیف ګیسټ ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او تاسو ته په دې نن غونډه باندې څه خبرې وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظیم. زما محترم قابل قدر مشرانو، کشرانو، همزولو، نوجوانانو، ټول ته زړه کومینه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما څه داسې الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې چې کوم زه ستاسو شکریا ادا کړم او ستاسو ستاینه وکړم، ځکه چې نن ډېر د خوشحالۍ یو مقام دی، ډېر چې کوم فخر یو مقام دی چې الله شانه په کلام پاک کې چې کوم فرمایلی دي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله شانه فرمایي زه وخت پورې یو قوم حالات نه بدلوم څو پورې چې قوم په خپل حالات نه بدل کړي. نو زه نن د خپلو ښایسته مشرانو ته ګورم، درنو مشرانو ته ګورم، نوجوانانو ته ګورم،
نو ان شاء الله زما دا امید د رب نه پیدا شو چې ان شاء الله دا قوم کې چې کوم ان شاء الله الله پاک داسې چې کوم یو جذبه پیدا کړه چې موږ قوم به ان شاء الله اوس به د الله په فضل سره خپل حالات چې کوم په خپل بدلو. عزتمندو معززینو ډېرې ښایسته خبرې وکړې او بیا د علاقې مشرانو چې کوم ډېرې د افسوس نه ډکې خبرې وکړې او داسې د افسوس نه ډکې خبرې وکړې چې ان قریبه ده چې یعنې زما په دې رګونو کې چې کوم یعنی تاسو ته ښکاري نه خو چې کوم د وینې په ځای پکې چې کوم اور چلیږي او یو کرنټ پکې چلیږي. زه په تاسو ټولو کې چې کوم عزتمندو یو کمزوری یو عاجزه ستاسو نه یو کشر او ستاسو نه یو غریب ستاسو یو ورور عزتمندو راغلی دغه تورو غرونو نه چې کوم د دیر نه عزتمندو ما له چې کوم عزتمندو ډېر ښایسته مشران ناستې ټول نه چې کوم معافي غواړم خو لیکن عزتمندو زه به یو دوه درې شعرونه چې کوم د خپل سپیچ چې کوم نه زه افتتاح کول غواړم. نمبر 1 عزتمندو د علامه اقبال یو شعر دی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو. او بل علامه اقبال یو شعر دی جس کیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر خوشا گندم کو جلا دو. او بل عزتمندو زما خپل ذاتی چې کوم یو شعر دی چې څه به پروا د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي. عزتمند د استحکام پاکستان تحریک چې کوم زه تاسو مختصر یو تعارف کوم عزتمندو او اول د تعارف ځکه کوم چې عزتمندو ما دلته واورېده ډېر د تیارو باسونه ما واورېده او داسې د 2 نمبریانو داستانونه مې چې کوم واورېده چې ما په رګونو کې چې کوم اور بل شو. او هغه نمبر 1 دا چې د روغ سړي نه دهشتګر جوړېږي د سپین سړي نه چې کوم تور جوړېږي او د شریف سړي نه چې کوم ظالم جوړېږي. عزتمندو د دقه شیانو چې کوم ټول دپاره استحکام پاکستان تحریک را پاسېدلی دی او استحکام پاکستان تحریک د امریکې نه دی راغلی د انډیا نه دی راغلی. عزتمندو دا هغه چې کوم دې بنیاد چې چا ایښودی دی هغه په دې ټوله دنیا کې د ټولو انسانانو د خپو خاوره ده او د هغې شعر چې کوم دی دا دی چې څه پروا د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلی نه وي. د دغه عزتمندو په دغه تحت چې کوم عزتمندو د دې تحریک بنیاد 25 سال مخکې په 1992 کې چې کوم د دې تحریک بنیاد ایښودی شوی دی. لیکن عزتمند نن زموږ سره الله مدد ولې نشته؟ څوک تنظیم جوړ کړي څوک تحریک جوړ کړي څوک پارټي جوړه کړي خو لیکن سوچ او فکر یې دی چې زه دې پکې چې کوم مشهور شم ما ته دې پکې چې کوم یو سړی او مشهور انسان ووایي او زه چې کوم ما څوک صفت وکړي نو د هغه نه د الله مدد چې کوم کټ شي. 25 سال د دې تحریک خدماتو لیکن دا د لا اله الا الله دپاره دا د محمد رسول الله دپاره او دا عزتمندو د الله هغه مخلوقو چې د ګناهګار فاسق فاجر سره الله د اویا میندو نه زیاته مینه کوي دغه مخلوق د خیرخواهۍ دپاره او د محبت دپاره دا نه موږ په میډیا باندې راوستی ده او نه چې کوم دا موږ سره بل څه شوشا دپاره. لیکن عزتمندو اوس وخت راغی چې د 2 نمبرۍ کاسې ډکې شوې د ظلم کاسې ډکې شوې د حرامي توبونو کاسې لوښې چې کوم ډک شو. پاکستان زموږ کور دی دا زموږ ملک دی په دې خاوره په دې ملک به ځان قربانو ځان به پرې ریزه کوو خو عزتمندو د خپل ملک قرباني به نه پرېږدو او د خپل ملک سره به چې کوم وفاداري به نه پرېږدو عزتمندو او په دې خپله خاوره باندې او په دې خپل ادارو باندې عزتمندو موږ به چې کوم ځان به چې کوم قربانوو. خو لیکن زه نن په افسوس سره زه وایم چې نن زما هغه مقدس ادارې چې نن زما پاک فوج چې الحمدلله اول زه استحکام پاکستان تحریک او بیا زما ټول پاکستان چې څومره شهریان دي چې شناختی کارت د پاکستان سره دی او بیا زما چې څومره مسلم ممالک دي عزتمندو پای کې زما څومره مسلمانان وروڼه دي نو الحمدلله موږ په خپل پاک فوج باندې فخر دی فخر هم پې دی او تا حیات او پورې چې کوم په دې باندې فخر کوو. لیکن په افسوس سره وایم چې نن زما هغه مقدسه اداره د چند 2 نمبرو د وجې نه د چند بلیک میلرانو د وجې نه د چند ظالمانو د وجې نه چې کوم زما هغه مقدسه اداره چې کوم بدنامېږي. ولې عزتمندو چې هغې ته غلطه انفارمیشن چې کوم ورکړی کېږي نن کو زما فوجي افسر د سند نه راځي د کراچۍ نه راځي
دغه شان د لاهور نه راځي، د بلوچستان نه راځي عزتمندو، نو هغه خو دلته چې کوم میلمه دی هغه ته خدا پته نشته چې روغ څوک دی او چې کوم رنځور څوک دی. لیکن چل مافیا چې هغه په هر ضلع کې، په هر صوبه کې، په هر تحصیل کې یو مافیا مسلط ده، او دا د سن 1947 چې کوم دا رواج را روان دی. او چې کوم یو نوی افسر راشي، نوی ادارې والا چې کوم سربراه راشي، الحمدلله ټول چې کوم عزتمند ایمانداره خلک یي، ټیک ټاک خلک یي، هغې ته هېڅ ګناه نه وي. لیکن دا چل مافیا ګروپ چې کوم لاړ شي او مطلب دا دی چې هغې ته چې کوم غلطې لارې وښیي، دا تور دی، دا یعنې تور چې کوم وي نو هغه ورته سپین ښیي او چې سپین نو هغه ورته تور ښیي. د هیومن رایټ ډیپټي کوارډینیټر اکبر شاه له تخواست کوم چې هغې راشي او تاسو ته څه خبرې مخې ته کېدي. ټایم کم دی د میلمنو سره، دی به لرې ځای نه راغلي واپس به هم ځي، نو شاټ یو څو خبرې به دي وکړو، بیا چې زمونږ د نن په غونډې کوم چیف ګیسټ دی نو هغې به بیا تاسو ته یو څو خبرې مخې شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې کلي غیرتمندو مشرانو کشرانو او ډېر سپینروبو او سټیج طرف ته ټولو مشرانو په جمع السلام علیکم. جلسه اقبل ورځم شوې وه، هغې کې هم ډېرو کسانو تقریرونه کړي وو او ډېرې خوږې خوږې خبرې کړې وې، خو ما په هغه ورځم یو میسیج ورکړی و د صاحب نوټس کې م راولمه چې لکه په تقریرونو باندې ګټې نه کېږي. ویلي ماجي زمونږ ستاسو دا کم ایشو چې کومه ده نو بیا مونږ هغه ستاسو هغه حوصله افزایۍ دپاره مونږ بیا رالو دې کلي ته، که زمونږ په منډه ترړه باندې مطلب دا دی چې زمونږ په کوششونو باندې ستاسو مسلې حل کېږي، نو انشاءالله تعالی زمونږ وجود او اینا دا ټوله به تاسو سره حاضر وي. مونږ به تاسو نه په یو ځای کې چې کوم دی نو مونږ به نه رسته کېږو. که مونږ رسته کېدو والا وی نو مونږ به ویلې چې یاره د هغه ځای نه مونږ راځو، پلی ته راځو، د دوی خپله ذاتي مسله ده، نو بل ورځ وله تلي و نن څه کوو چې ځو. خو الحمدلله زمونږ مشن دا دی چې چېرته ظلم وي هلته به هیومن رایټ ډیولپمنټ پروګرام ممبران وي. دا زمونږ مشن دی. مونږ هر ځای کې د ظالم خلاف اواز چوتو، که په هغه په هره طریقه باندې وي. خدای دې داسې کړي چې هغه ډېر لوی زورور وي، د الله نه به زورور نه وي. خو زه یو خبره کوم د ملګرو ته چې هر دغه کې چې کوم دی نو فرعون له خدای پاک موسی پیدا کړی دی، نو لاول خو زمونږ عدالتونه هم شته، عدالتونو کې هم چې کوم دی نو تاسو خپل صفایي کولی شئ. دغه شان بیا د هغې دپاره زمونږ مشران داسې دي چې ځای په ځای د هغې دپاره یوې ادارې جوړې کړي دي چې د غریب اواز اوري. غریب اواز چې بل ځای کې څوک نه اوري، اکثر خلک وایي زما ډي سي نه اوري، زما ایس ایچ او نه اوري، زما ډي اس پي نه اوري. د هغې دپاره دغه شان زمونږ غریبانان رونه دي، هغوی را میدان ته شوي دي او د هر مظلوم چې کوم دی مدد کوي او د هغوی مټې جوړېږي. زه بیا هم د پلی د سټیج نه دې خپلو ورونو ته د هیومن رایټ ډیولپمنټ پروګرام د طرفه د هر قسم سپورټ اعلان کوم. ما دا اعلان مخکې م کړی او نن بیا د دې سټیج نه کوم چې لاول ما د چیرمن صاحب سره خبرې وکړلې چې زه پلی ته روان یم. زه د هغه په نوټس کې م هغه ته دلته نن پته ده چې زه کومه حجره کې ولاړ یم. زمونږ طریقه کار دا دی چې مونږ د هرې خبرې نه خپله اداره خپل مشر خبرو. هغه په څه وجه خبرو چې سبا زما د دې ځای کې دا مسلې یو زه د دې ځای کې مشران اسلام آباد کې کینوم یا هغه مشر دلته راولم نو ما نه به دا تپوس کوي چې تا خو دا میسیج ما ته نه وروړلی چې دلته دونه یو لوی ظلم روان دی، یو تشدد روان دی. نو انشاءالله تعالی ستاسو په دې باندې ما غونډ اسلام آباد خبر کړی دی او تاسو ته ما په هغه ورځ یو اعلان کړی چې تاسو ته څه ټیم هم ضرورت وي په هغه ګراونډ باندې به کلي کچري وي. نو موږ هغه خانانو ته هم دعوت ورکوو او د پلی ټولې علاقې ته دعوت ورکوو چې غونډ راغونډ شي او کلي کچري به وي او د هغې دپاره به چې کوم دی ډي سي اے سي پټوار دا به ټول راغواړو په هغه ځای باندې به کلي کچري وي. د تاڼې خانان د نن پورې هغې د یوې مرلې ملکیت پیش نه کوي. یوې مرلې ملکیت د یوې مرلې ملکیت د نه پیش کولو باوجود هم هغه په دې وطن راخیږي
او د خلکو سره تعاون شته، د حکومت سره تعاون شته، ځکه چې وسلې راوړي پرې غاښي باندې راړئ او بای دلته په خلکو راخیږي، دلته په زنانه وی هیبت راځي، دلته په ماشومان چې کومې چغې وي، کوم چې فریادونه کوي، نو موږ دې ته دا خبره ږدو چې موږ هغه هم زموږ وروڼه دي، انما المؤمنون اخوة، دا زموږ د اسلام وروڼه دي، موږ د هغوی دشمنان نه یي. موږ یو پیره بیا هم په چیلنج سره دا خبره کوو چې دې میلمه ته هم دا اختیار دی چې دې په خپل بیان نقطه نظر کې دا خبره راولي چې دې ته ښه په چیلنج سره ووایي چې د ځمکې ملکیت څه قانون د دې وطن د پښتو په رواج باندې، د اسلام په رواج باندې، د وطن په قانون باندې د ملکیت څه نښه نشانه وښیه، د دې ټولو خلکو اختیارمن زمونږ دا مبارک میلمه دی انشاءالله. خو چې صرف داسې نه 40-45 کسان نه پکې زیات مړه شوي، هلته هغې چې کومه خولور سړی په دې وکلي دره کې، نو هغې فوج ته او سرکاري خلکو ته وایي دا سړی راونیسه، دا دهشتګرد دی، دا امریکا ورانه دی، دا اسامه دی، ټک په ټک هغه سړی سبا نه وي څوک یې مړ کړي او په نامعلومه ځای کې پروت وي. موږ د دغې مړم خبره لو که په دې کې طالب او د وطن ورانونکی او غلط طالبي، موږ اوس هم حکومت ته بخلی، بیا مو ته بخلی او بیا مو ته بخلی. خو دا د حکومت ته وایي چې دا ټیکر تاڼې خانانو د مرګونو نه اخیستې، د خلکو د مرګونو د رموټ چې دی د تاڼې د خانانو سره نه دی چې هغې د بټن له ټک ورکړي او دلته سړی نه وي. نو زموږ لحاظه درخواست دی، په التماس کوو په عاجزۍ چې د وطن شناخت کارت زما سره هم دی او د کوبرا د راجا چودري خان سره هم دی، د ځمکې ملکیت دی وښیي، څه نښه نشانه دی وښیي، څه ثبوت دلیل دی وښیي. د هغې نه وروسته به موږ دا خلک نرخځې ځو او په تاڼه کې به د هغې په حجره کې د دې نه معافي غواړو. دغه زموږ د خبرې نن جنډه ده او انشاءالله موږ چې کومه خبره د سپین ږیرو په مقابله کې او د دې په مخ کې کوو، د دې خبرې خو تاسو تیار یې انشاءالله که نه؟ که سبا هر څنګه حالت راځي، که ځمکه ځي او که راځي، خو چې موږ کومه وعده کړې هغه به پوره کوو. که چېرې د ځمکې ملکیت یې ونه ښودو، څه دلیل یې ونه ښودو، نو د ځمکې خبرې وروستی دي. زمونږ زنانو چې کومې چغې والي، زمونږ بچی چې بے تعلیمه پاتې شو، حکومت څنګه خبره کوي چې تعلیم کے لیے ترقی دے دو، قلم دو بچوں کو، زمونږ بچی خو په قلم پسې لیونی کړه، زمونږ سپین ږیری بابا خو د حیا ایمان اخلاص کړه، زمونږ زنانه د کمسونه ونیولې شوې، زمونږ زنانه سهار او ماښام چغو ته تیارې دي، ټول عمر به دې چغې وایي. په زندګۍ کې به دې چې ته د خوشحالۍ د اختر ورځ به په دې نه راځي، ټول عمر به دا یو مکي دور یو جاړي به دا 40-45-50 کسان چې کوم مړه دي، لاول به د دې احتساب کوو، د دې حساب به کوو، وروسته به ځمکې خبرې کوو. مظاهره په دې خوړ کې کړې وه چې هغه هم د نورو مشرانو لیدلې وه، دی دا صیب نه و، دې ته به اندازه شوي. زمونږ یو دوه خبرې دي، ډېرې ساده او سمپل دي. مونږ نه د چا سره شر کو، نه شدت غواړو، نه زیاتې کو، نه ظلم کو د چا سره. بایی مونږ د 1895 گزٹ ریکارډ غواړو، گزٹ اپیر ریکارډ غواړو، 1901 جمع بندي غواړو چې په هغې راواخلي. دا بایی د حکومت سره پروت دی، د سرکار سره پروت دی، د دې جنګ جګړو د دې شدت نه هېڅ نه جوړېږي. د را روان وخت نه واخله، د تېر وخت نه زمونږ 40-45 کسان په دې کې مړه شول. په هغې باندې هېڅ قسمه انکوایري، هېڅ قسمه غوږ شادي ونه ګرو. دی کله په چړات کې څوک وجلي پروتي، کله په ځنګل کې څوک وجلي پروتي، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې. زمونږ دا درخواست دی چې دا مسله چا راپورته کړې صیبه، دا مسله هغې دی ختم کړي دي هغه خلک، هغې لیست هم شته، مونږ به تاسو له درکو. دویمه مسله دا ده چې دی اوس تا پټوار کوي او بایی چاته وایي چې ستا شجره نسب د 100 کالو دی، چاته وایي چې د 200 کالو نه دی، چاته وایي د 300 کالو نه دی. بایی د سرکار سره د ډي سي سره شجره نسبي پرتې دي، هغه دې راواخلي او د خپل قوم ته د هر یو قوم ته د خپل شجره نسب ور په حواله کړي، د هغې په بیس باندې د پټوار وشي. زمونږ د چا سره هېڅ ذاتیات هېڅ نشته او نن د چا سره څه خبره اتره شته. مونږ په دې ملک کې د خپل حق تپوس کو او د خپل حق پوښتنه کو آیا مونږ د 500-600 سال نه دا ټول خلک آباد دی دلته چې دی آباد دي، آیا د دې بدلته سول په دې کې د دنیا فیصلې شوي، هغې زموږ نه په ظلم زیاتي، په زور، په جبر سره دا ځمکه نیسلې دي. کله راغلي دي په مونږ باندې ظلم کړی، کله زمونږ مغبرې اوارې کړي.
په دې شیرخانې په خور کې یو جومات جوړ کړی و، هغه هم د شیرخانې قوانین وران کړی دی. د ټولې شیرخانې ته پته ده چې په شیرخانې په ډب کې یو جومات هم جوړ کړی و چې خلکو به پکې مونځ کوه. د تاڼې قوانین راغلل، د هغې سره خواته یو دغه و، دا خواته ورسره مونږ هینډ پمپ کړی و، هغه جومات هم دی وران کړی، مغبرې هم دی اواري کړي دي او اواره یې لګیا دي. آیا زمونږ په دې ملک کې هېڅ نشته؟ که مونږ د دې ځای نه وایي مونږ ته دې صفا خبره وکړي چې مونږ د دې ځای نه بل خوا لاړ شو، به یې بس مونږ څه دلته د یو بل سره مشت او ګریوان یو ټیپ او جګړې او غویمې به صاحب زمونږ دا خبره ده چې به زمونږ دا اواز دی چې مونږ ته د خپل حق راکړي. که زمونږ نه مونږ ته د ښکاره کړي 1901 جمع بندي دې راواخلي، که زمونږ پکې څه نه مونږ د دې د مبارک شي، د دې ځمکې دي د دې شوې د دې به د دې دي شي، خو مونږ ته د دې چونکې ما دې ته یو په څوکۍ کې یو خبره کړې وه، زمونږ سره فیصله وه، ما ته دومره ریکارډ غوښتی، دومره دا مونډه ګوته، بل بیا د بل سره لانجه وه، د هغې نه مې دومره ریکارډ غوښتی، دا دوه بندي، یو بل کس دی د هغو سره اوس لانجه ده، د هغو نه دونه ریکارډ غواړم، او که دې پېرې مې د بل سره لانجه راغلم د هغو نه دا مونډه ګوته دا په دې نو کې خالي لیکلي چې انګرېز دا لیکلي چې دا ملک دی پلاني دی، بس مونږ به تې ځو، نور ورسره زمونږ څه پاتې نشته. بیا هېڅ قسمه ریکارډ نه لري، هېڅ قسمه دغه نه لري، په مونږ باندې ظلم کوي، زیاتې کوي. زمونږ ډېر غریبانان دي، لیکن د دې غریبۍ په باوجود بیا مونږ نه پرېږدي، مونږ خپلې ذمېدارۍ کولې، ښه په قراره په ارام ناست وو. تاڼې نه راد خانان زمونږ په مقبره باندې بلډوزرې ولګولې، مونږ خاموش پراته وو، هېڅ نه، په مقبره بلډوزرې ولګېدې. اچانک آواز وشو چې بھائی په مقبره بلډوزرې لګېدلې دي، دوه بلډوزرې لګیا دي، مقبره همواري او د تاڼې نه یو خان راغلی دی ځان له پکې مځکه جوړي. بس مونږ د دې ځای نه اعلان وکړو چې بھائی مقبره هموارئ او مهرباني وکړئ شابه ځان مقبرې ته ورسوئ. صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ تم گناہ معاف کی، ٹھول امت مسلمہ گناہ معاف کی. یا اللہ منگ 50 ظالمان مکی، منگ مانے سوک ظالمان مکی، منگ سر د غیب د خزانوں نے امداد کے سنگ چ صحابہ سر امداد کرے، زنگ پہ عمل پہ سلیم مکی، منگ دینار درہم والے زر و زمین والے. یا اللہ منگ سر د غیب د خزانوں نے امداد کے، منگ د خٹے کا شکول تاتے نے والے، زنگ پہ زنانو د حیا صادر واچے خدا بل رب الکارساز منگ رشتہ خدا چال لڑشو منگا بش و کلنٹن تا مکینے دری وطن ظالمانو تا منگا مکینے خدا تا منگا. یا اللہ دا خیب دا خزانوں نے امدادو کے خدایا، خدا دا پریاز زم برز نشتا. یا اللہ تز منگ پریاد دوری پری مازیگر بانے تا قسم کھوڑ لے دری مازیگر پا خاطر بانے یا اللہ زمانگ امدادو کی. اور یا اللہ ظالمان دری مختز مکین پناہ کی. یا اللہ پخفر قدرتونو دا مظلومان اوخ کی وچی کی، دا مظلوم بابا گریوان بن کی، دا یتیم اور دا سر پا سر بانے لا سرکا کی زم پلا سر بانے اور آغا جلسی زنانا چی جاڑی سو کی پریاد نوری. یا اللہ زمان پلا سنو بانے دا زنانا پریاد باوری. اور یا اللہ زمان پلا تونو دا خاطر منتا تسوال کو دا مسئلہ علم بنے حل کیا دا باقی طول مسلمان مرش وما غلین اللہ